بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانان لونه خویندې به روغ جوړ او الله جل شانه تاسو ټول همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره او الله جل شانه ستاسو ټولو د زړه شرعي جایز حاجتونه او مرادونه پوره کا. زما رونو خویندو نن درله یوه ډېره زیاته اسانه او ډېره زیاته طاقتوره وظیفه در کوم د نیکمله صالحه نارینه اولاد دپاره. که زمونږ داسې مسلمانان لونه خویندې وي چې د هغوی اولاد وي خو نارینه اولاد یې نه وي او د دوی پوره خواهشي چې الله جل شانه وله نیکمله صالحه نارینه اولاد ورکي، نو دا وظیفه د هغوی دپاره ده. په یقین سره دا وظیفه وکړې، انشاءالله الله جل شانه د څه ګرانه نه ده او ډیر زر تر زره ډیر لږ وخت کې بدله الله جل شانه نیکمله صالحه نارینه اولاد درکړي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او دې سره د غنټي بټن ووهئ چې اسانې او مجربې وظیفې تاسو ته په اسانه باندې ملاویږي. تاسو له اوس زه دا وظیفه در کومه. که داسې مسلمانان لونه خویندې وي چې هغوی خواهشي د نارینه اولاد او نارینه اولاد یې نه وي، نو هغوی دې دا وظیفه وکړي، په یقین سره دې وکړي. انشاءالله الله جل شانه به درله نیکمله صالحه او قرآن خانه نیکمله اولاد درکړي او هغه هم نارینه اولاد بدله درکړي. د الله جل شانه دا پاک اسم مبارک، دا پاک نوم مبارک به روزانه سلوی خواره وایه. دا اسم مبارک دی یا اولو یا اولو یا اولو، دا به بس روزانه سلوی خواره وایه. دومره ګرانه وظیفه نه ده، ډیره زیاته اسانه ده، هر څوک یې کولی شي. که د چا هم نارینه اولاد نه وي ضرور دی وکړي او په یقین سره دی وکړي. او زه تاسو ته په هر ویډیو کې ویم چې دې وظیفې سره او هرې وظیفې سره به 15 وخته مونځ په اهتمام سره کوئ. مونځ به بالکل نه پرېږدئ چې تاسو 15 وخته مونځ کوئ، بالکل ضرور په یقین سره شرطیاً وظیفه به کار کوي او هر مراد هر حاجت به د الله پوره کوي او په الله جل شانه به پوره یقین او باروسه ساتئ. چې کله هم تاسو په الله باندې پوره یقین وي، کله هم تاسو په الله باندې پوره یقین باروسه او الله نم امیدي، نو زه درته په یقین سره ویم او شرطیاً درته ویم الله به دله ډېر زر نیکمله صالحه اولاد درکړي. دا زمونږه وظیفه وه د نارینه نیکمله اولاد دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې بیا میلاویږو. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.